السلام علیکم. اول د سره تاسو ټولو ته د لوی اختر ډیر مبارکي. نننۍ چې کوم زموږ ویډیو ده نو دا د غټ اختر په حواله سره ده. ما ته چونکې زیاتر میسیجز او کوېسچنز چې کوم دي د فیسبوک په ترو باندې د واتساپ په ترو باندې ریسیو شوي دي چې یاره مونږ د شوګر مریضان یو، د زړه مریضان یو، نو مونږ غوښه خوړی شو که نه شو خوړی. دا که په د کوېسچن په حده پورې یو ډېر کمپلیکس کوېسچن دی، ځکه چې کومې پورې د ډایټ خبره راځي نو د ډایټ د شوګر یا د زړه په یو کتاب کې په یو ریسرچ کې د خوراک د یو پارټیکولر شي په حواله سره لیکلی شوي نه. اوورال کیلوریک ریکوایرمنټ خبره کېږي چې یاره د یو انسان ډیلی کیلوریک ریکوایرمنټ څومره دی. بیا که د شوګر په حواله سره مونږ ګورو نو د شوګر په حواله سره د ګلایسیمیک انډیکس په حواله سره خبرې کېږي چې یاره د پلاني شي ګلایسیمیک انډیکس څنګه دی، د پلانکي شي سره د کیلوریز د هغې څومره دي. نو دا خو چونکې خیر یو کمپلیکس دغه دی او زموږ د وخت نه دا کوشش وي چې یاره تاسو ته مونږ ډېر زیات په اسانه ژبه کې مونږ تاسو پوه کړو. نو چونکې غټ اختر دی، چا به غوا لاله کړي، چا به ګډه لاله کړی، چا به بیزا لاله کړي. نو د کومې پورې چې د غوښې خبره ده نو کومه چې غټه غوښه ده ټیک ده، یا ورته مونږ یا جنرالي چې ورته کوم ریډ میټ ویلی کېږي. نو د غټه غوښه چې کوم ده دا زموږ په یو کتاب کې یا په دغه کې د دې څه داسې ممانعت نه دی راغلی چې یاره تاسو بلکل لکه دا په تاسو حرام ده، دا تاسو نشئ خوړی. خو دا د هر پیشنټ ټو پیشنټ چې کوم دی دا ډیپینډ کوي چې یاره کوم یو پیشنټ څومره انټیک کولی شي. کله چې په یو غوښه کې د کولیسټرول کانټینټ سیوا کېږي یا د غوړوالي یا د چکنهټ کانټینټ سیوا کېږي نو هغه غوښه چې کوم ده د هغې نقصان ویلیو چې کوم ده هغه سیوا کېږي. نو ریډ میټ چې کوم ته مونږ سره غوښه وایو لکه کوم چې د غوا غوښه شوه یا د میښې غوښه شوه نو په دې کې د کولیسټرول کانټینټ په نسبت د چرګ یا د مهي نه سیوا وي. نو په دې وجه مونږ د زړه یا د شوګر مریض ته وایو چې یاره تاسو د دې انټیک کم کوئ. مونږ چېرته هم نه ده بنده کړې. په دې کې بیا ډېرې خبرې دي. اوس یو کس دی هغه د هارټ مریض دی، د هغه د خوراک په حواله سره ریکوایرمنټ دی چې یاره هغه ګرځي راګرځي او که نه ګرځي اکټیویټیز یې څنګه دي. اوس یو مریض دی هغه هټه کټه مریض دی، ګرځي راګرځي، خپل اکټیویټیز کوي، په پټي کې کار کوي. نو که هغه په هفته کې یوه پیره غوښه وخوري او لکه مطلب په هر هفته کې یو پیره خوري نو ده ته هېڅ مسله نه جوړوي. خو یا مطلب مونږ د هغې پراپر ریکوایرمنټ چې کوم زیاتر په زیږونو کې منشن کېږي نو هغه 70 ګرامزه پورې چې کوم دی لکه تقریبا 70 ګرامز لکه نیمه پیاله شو یا مطلب 15 پوټي شو دا چې کوم دی هغه انټیک کولی شي. خو د دې سره اګین به زه تاسو ته وایم چې یاره د دې د انسان په ټوټل باډي ریکوایرمنټ باندې ډیپینډ کوي چې یاره ده په دې ورځ باندې نور څه خوړلی دي. نو تاسو ته پکار دی چې یاره خپل د ټولې ورځې چې کوم دغه دی چارټ دی هغه داسې مینټین وساتئ چې یاره کله تاسو په یو ورځ باندې داسې خوراک وخورئ چې د هغې ګلایسیمیک انډیکس سیوا دی یا د هغې کولیسټرول کانټینټ سیوا دی نو چې په هغه ورځ باندې تاسو نور څه داسې هیوي خوراک ونه کوئ ځکه چې دا تاسو ته د کولیسټرول د زړه یا د شوګر مسلې جوړولی شي. یا په لنډو الفاظو کې به دا خبره زه تاسو ته داسې وکړم چې که فار اګزامپل تاسو سره 10 روپۍ او تاسو 9 روپۍ ولګوئ نو تاسو سره صرف 3 روپۍ پاتې کېږي. نو دغه 3 روپۍ به تاسو بیا په خپل حساب سره خرج کوئ. اوس تاسو سره فار اګزامپل 9 روپۍ ولګولې د هغې نه ایکسټرا بیا تاسو 10 روپۍ نورې لګوئ نو تاسو به الټه په قرض کې ځئ. نو د باډي یو بیلنس دی، دا بیلنس تاسو به داسې برقرار ساتئ چې تاسو په خپل چارټ برابر ساتئ. زه ایز ا شوګر ډاکټر یا د زړه ډاکټر چېرته هم په چا باندې څه شی منع کومه نه. زه فروټس هم الاو کوم چې یاره تاسو فروټس چې کوم دي په شوګر په مریض باندې بند نه دي. او د دې خپل یو طریقه کار دی چې یاره تاسو به د عام خلکو په نسبت د فروټو انټیک داسې کوئ چې یاره د روټۍ نه کم سے کم 2 غنټې پس به خورئ، په یو خاص اماونټ کې به یې خورئ. بل به دا وي چې یاره د ورځې به د 2 قسمه فروټس نه سیوا نه دغه کوئ. نو داسې د غوښې په حواله سره تاسو چې کوم دی غوښه استعمالولی شي خو د غوښې په اندازه کوم ته چې اسلام میانه روي ویلې ده چې تاسو کله هم غوښه خورئ تاسو بلکل خوړی شئ خو تاسو میانه روي کوئ. بلکل پې ځان مړوئ مه، لکه تاسو حسب ذایقه چې کوم دی غوښه چې کوم دی هغه تاسو استعمالولی شئ په خپل خوراک کې. د دې نه علاوه چې کوم نور خوراکونه دي لکه اوس فار اګزامپل اختر دی نو مغز به یې، خپې به یې، د دې نه علاوه اینه ده. نو دا کوم چې خاص کر مغز او خپې دي نو په دې کې بیا زموږ سره د کولیسټرول کانټینټ ډېر زیات های دی. نو دا شیزونه چې کوم دي نو دا تاسو صرف یو نوڼۍ خوړی شئ، لکه مونږ ورته صرف وایو چې یاره تاسو یې صرف هغه دغه کوي لکه صرف یې ټیسټ کوي خو تاسو هغه ایز ا میل نشئ یوز کولی. ایز ا میل مطلب دا دی چې تاسو یې د روټۍ په ځای نشئ خوړی، تاسو یې صرف
دغه کولی شئ، څکلی شئ. په څکنې باندې هېڅ پابندي نشته. نو دا ډېرې امپورټنټ خبرې دي او د دې د وجې ما مناسبه ګڼله چې زه تاسو په دې باندې پوه کړم. دویمه خبره د دې د پخولو طریقه ده چې یاره چېرته هم خاص کر چې کوم د شوګر او د زړه مریضان دي، دوی چې کله هم غوښه پخوي نو دوی په طبخي دې سره کوي نه. ځکه چې کله په طبخي سره کېږي نو هغه غوړي ډېر زیات راکاږي، په هغې کې کولیسټرول کانټنټ نور هم سیوا کېږي. نو تاسو به چېرته هم د طبخي پوخ شوی شی نه استعمالوئ. د دې متبادل که تاسو چېرته کوکر کې وخوټ کوئ یا په کوکر کې یو غوښه پخه شي د سالن په فارم کې، نو هغه خوراک چې کوم دی هغه تاسو کولی شئ. نو دا ډېرې امپورټنټ خبرې دي، په دې باندې عمل وکئ ځکه چې دا ستاسو د هیلث لپاره ډېر امپورټنټ ده. بل انټیک چې کوم دی دا په دې باندې هم ډیپنډ کوي چې یاره تاسو ناسته ډېره ده که نه، ګرځېدل هم ډېر دي. نو که ګرځېدل ستاسو سیوی، تاسو په هغې حساب سره خپل ډایټ چې کوم دی ایډجسټ کولی شئ. خو که ستاسو ګرځېدل کم وي، لکه اوس تاسو هره ورځ په آفس کې ناستئ، اکټیویټي دومره نه وي یا چېرته زیاته ټوله ورځ په کټ کې، نو که څومره هم تاسې داسې خوراکونه کوئ چې په هغې کې کولیسټرول سیوا دي یا د شوګر ګلایسیمیک انډکس د هغې سیوا دی، نو هغه تاسو ته مسله جوړولی شي. نو دا ډېرې امپورټنټ خبرې دي. بیا هم که څه کنفیوژن وي، په دې کې به مونږ خپل نمبر تاسو سره شیر کړو، په هغې باندې تاسو مونږ نه تپوس کولی شئ. د الله په امان.